من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. بحث دمو ماه مبارک رمضان په سلسله کې وو. دی میاشتې کې د سیلیوي ویله تنفس کوونه سیلیوي ویله دغه هم چې د تسبیح انفسکم فیه تسبیح ماه مبارک رمضان کې سیلیوي ویله څه دغې سیلیوي ویلې سره ما و تا زندگی دی زه و ته زنده یو. دغه سیلیوي ویله د هم چې د تسبیح په شانته مقام و عظمت و شرافت و ثواب لري. تسبیح چی شي ته یی؟ تسبیح فاطمه زهرا علیه السلام څه واجب لمونځ وکړي واجب لمانځه نه ورسته څلور دېرش وارته الله اکبر الله اکبر الله اکبر درې دېرش وارته الحمدلله 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 څلور درې دېرش وارته سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دا تسبیح دوره مقام و عظمت و ثواب دی څه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایش کوي ته زرو رکعات و مستحب المنځونه د دې فضیلت ثواب زیات دی. بیا خداوند متعال څومره رحیم و کریم خدای دی څه دغې رمضان میاشتې کې د روژې میاشتې کې زه ورته د کومه سیلیوي ویو د دغې سیلیوي دوره مقام و عظمت ثواب دی لکه تسبیح الویلو. ونومکم فیه عباده خلکو د ماه مبارک رمضان کې څه ته کوم خوب کوي دغه خوب هم تا ته عبادت کې شماریږي. څومره رحیم و کریم خدای دی. صرف سرزمین کوم مقدس دی څه دغې مبارک ځمکې کې خوب کوونه دغه هم عبادت دی. حضرت امام رضا علیه السلام څه کله مدینې نه مشهد ته مارو ته راتللو د کوم مبارکې ځمکې باندې راغللو امام رضا علیه السلام د شپې تهجد لمونځ نه و وکړی نه پوښتنه ترنه وشوله چې یا ابن رسول الله تا خو نن تهجد لمونځ نه وکړلو. دې دپاره چې د کوم ځمکې مقام و عظمت و برکت امام رضا علیه السلام خلکو ته وښیي نو ورته یې څه کوم ځمکې کې خوب کوونه عبادت دی. نو ما و تا ته خداوند متعال دغه زمینه فراهم کړله څه که چوک کوم کې نه وي پاکستان کې وي افغانستان کې وي هندوستان کې وي اماراتو کې وي یوروپ ملکو کې وي امریکې کې وي نو که هغې ځمکې کې ته وي څه روژه ساتي ماه مبارک رمضان راغللو نه خوب کوي هغه خوب خداوند متعال تا ته عبادت کې شمار کوي. و نومکم فیه عباده د روژې میاشتې کې خوب کوونه د هم عبادت دی. و عملکم فیه مقبول ای انسان خواب غفلت نه بیدار شه. نورو میاشتو کې شعبان کې رجب کې محرم کې سفر کې ربیع الاول ربیع الثانی د 11 میاشتو کې چې زه ورته کوم عمل کوو ما ورته ته پته نه لګېږي چې ما ورته عمل قبول دی یا قبول نه دی لیکن د خداوند متعال ما ورته باندې خصوصي رحم کرم دی چې د ماه مبارک رمضان کې زه ورته کوم عمل کوو هغه هم خدای سره چې دی قبول دی. و عملکم فیه مقبول د کوم عمل ته کوي د قرآن تلاوت کوي چا سره ته خیرات د ویر کړلو چا سره د مالی مدد وکړلو
چا سره د احسان وکړلو، لمونځ د وکړلو، استغفار د وکړلو، د څوره نیک سالک ښه عمل ته کوي، خداوند متعال دغې رمضان د روژې میاشتې کې تا نه دغه عمل چی کوي؟ قبول کوي. و دعاؤکم فیه مستجاب. انسان څه کله پیدا وشي، څه کله خو بدو باندې پوه شي، زنانه دی، مردانه دی، امیر دی، غریب دی، ټوله قسم مشکلاتو تکالیفو کې گرفتار وي. چوک اخلاقی مشکلات، ایچا مالی مشکلات، ایچا اقتصادی مشکلات، ایچا سیاسی مشکلات، ایچا دینی و مذهبی مشکلات، هر یو انسان قسم مشکلاتو کې گرفتار دی. محتاج دی چی شی ته؟ دعا ته. سه انسان دعا وکي چاک در کې د خدای خداوند متعالی ادعون یستجب لکم. تاسو ذمهداری دعا کوونه، د خدای ذمهداری د ما و تا دعا که بنونه. نه ما و تا ته خداوند متعالی د پیغمبر واسطه سره د پیغمبر مبارک ژبې نه و دعاؤکم فیه مستجاب. ای انسان څه ته کومو قسم سره مشکلات و تکالیفو کې گرفتار وي، دغې روژې میاشتې کې د خدای در ته راشه، د خدای در کې دعا وکړه، د تا دعاانې چی شه دي؟ مستجاب دي. خدای د تا دعا قبول کړي. د څومره بهترینه برکات و نعماتو و رحمتو نه ډکه میاشته ده. خداوند موږ ټولو ته دې میاشتې کې د نیکو صالحو خو اعمالو انجام کوونې توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.